یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني؟ زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. خاوند به ته تاسو کولو چې ښځه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف وړېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چې او شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوندم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله او دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و، دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه، چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، دویم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر، چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ، ویل هغه خو بیا راغی، هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي، اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره، سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي، وایي وی الله اوس میان هم نسی، آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی، ویل سر دې مړه اوچت کو،
ایم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه، جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی، بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو، بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی، بیا مې مړ کو، بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو، دې خوا راتلو، بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې، هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه، تاسو باندې هغه چل. یو سړی په خر به سره چلوله پټوله، نو ملغلره بیا مونته، چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله، ناتې اولې ته وغورځېده، لاړه اوبو یوړه. دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا، پاکې نه پلیته خوا، که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی. کور ته راغی، مور بچیا څه چل دی؟ وی مور پاکې نه پلیته خوا. مور ولا ډاکټر راوسته چې دی هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو، دا خبره یې نه هېره کړه. مور والا پیسې ورکولې څو کېږي؟ وی 100 روپۍ. هغې وی دا 50 والا و، 50 به بیا درکړه. ویل زه 100 به بیا پوره راکړي. چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو؟ ویل ولې؟ وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو، چې بیا ور یاد شو الک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا، پاکې نه پلیته. مورم سرسام شو، ویل تپوس نه تپوس خو، تپوس نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله، مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو، ویل 100 نه 50 خې وې.